الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين جماعة تكوندو مشرانو منزولو کشرانو تحریک انصاف خورسرانو دائسف دیوت ځوانانو د میډیا دوستانو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لږ خاموشۍ سره څومره چې دلته دا بینر لګېدل دی د ذیشان شهید والا دا د دې خاورې بچی دی زما بچی دی زما د حکومت د حصه کېږي چې کوم قاتل او چاته ګناه او زما ستاسو اولاد دی هغه به خامخا سزا میلوي. جوړ مه کوئ چې څه مار څه دلته په خپلو سترګو وکتل په دې به زه احکامات جاري کړم او نور خو دا د پټۍ زموږ خپل جنګ دی دا به کوو د یو بل سره هېڅ خبره نه ده. دا خو په کور کې بدو کې خامخا جنګي د پلار نه اولاد پیدا شي هغو خپلو کې مسلې راځي نو دا به انشاءالله دا به یو کوو د پارټۍ چې څه مقصد دی د پارټۍ مقصد دا و چې عمران خان وزیر اعظم کړو او اوس دا مقصد پاتې دی چې عمران خان موږ کامیاب کړو. د دې لپاره به ستاسو د ټولو جدوجہد پکار دی خو هغه د ایسف ځوان دی خو هغه د یوت ځوان دی خو هغه د پارټۍ مشر او کشر او تربیانه ورکر دی خو هغه ایم ایل اے دی خو هغه سابقه کینډیډیټ دي روان به بلدیاتي انتخابات دي د هغې ملګري به دا ټول په شریکه باندې مونږه د کوم کال دپاره راغلي یو انشاءالله هغه کال به سپورټ کوو خپل عمران خان به سپورټ کوو انشاءالله. زه به اول کې یو څو خبرې د دې میډیا لپاره اردو کې وکړم اور اگر اس کا وطن کا پختو ضرور خبر ہے پختو نکل ان شاء اللہ. سب سے پہلے میں آپ سب کا مشکور ہوں شکر گزار ہوں عزت افزائی پر میڈیا کے دوستوں کا مشکور ہوں جو یہاں پر تشریف لائے ہیں. دو تین جنرل باتیں میں کروں گا اس کے بعد میں پھر آپ کے مسئلوں پہ آؤں گا اور آپ کے ساتھ پھر میں کچھ میں بات کروں گا. میرے دوستوں الیکشن سے پہلے ہم پہ بین لگا ہوا تھا کہ آپ نہیں جا سکتے کسی بھی نیولی مال ڈسٹرکٹ انتخابات کی کمپین کے حوالے سے. میں نے صرف اپنے سی ایم ہاؤس میں ایک پروگرام کیا تھا جس میں انسان روزگار اسکیم کے حوالے سے جو پہلے سے ایشو کا اسکیم تھا آن گوئنگ اسکیم تھا لیکن الیکشن کمیشن نے پھر بھی مجھے نوٹس بھجوا دیا تھا. لیکن یہاں پر باؤنڈری پر سین سے ایک لیڈر آیا تھا اور اس لیڈر صاحب نے کہا وہ لیڈر نہیں ہے لیکن اس کو بدقسمتی سے اس کو ہم پر مسلط کیا جا رہا ہے. اس لیڈر نے کہا تھا کہ خیبر پختونخوا میں گورننس نہیں ہے خیبر پختونخوا میں یہ ہے اور وہ ہے. میں اسے میسج دینا چاہتا ہوں کہ آپ آئے ہمارے مہمان بنے ہم آپ کو بتا دیں گے کہ پچھلے 5 سالوں میں ہم نے خیبر پختونخوا میں کیا کیا ہے اور 1 سال میں ہم نے کیا کیا ہے. میں اسے 2 سوالات پوچھوں گا مجھے صرف اس کے جوابات دے دیں. پہلے لاڑکانہ جو اس کا ہوم ٹاؤن ہے جو اس کی اپنی سٹی ہے اس کے بارے میں ذرا بتا دے کہ وہ اس نے کتنی ترقی کی ہے یہ 34-35 سالوں میں. اور ساتھ یہ بتا دے کہ جو آر او پلانٹ انہوں نے گھر میں لگائے تھے اس کے بارے میں ذرا بتا دے کہ اس کی کیا پوزیشن ہے. اور پھر کراچی جو ایک خوبصورت شہر تھا قائد کا شہر تھا ایک وقت میں بڑا خوبصورت تھا اور جو کچرے کا ڈھیر بن گیا ہے یہ کس نے بنایا اسے کچرے کا ڈھیر بننے میں کس نے اپنا کردار ادا کیا ہے یہ کہ بس پڑھنے کو پیڑا کر دیا. اور ساتھ ہی ساتھ میں مسلم لیگ نون کی قیادت کو میسج دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ چوری نہ کرتے تو میرے خیال میں آپ جیلوں میں نہ ہوتے. لیکن
آپ لوگوں نے قوم کا پیسہ لوٹا ہے اور خان صاحب کا یہی ویژن ہے کہ وہ لوٹا ہوا پیسہ ہم آپ سے نکالیں گے اور اپنے عوام پر انشاءاللہ اس کو خرچ کریں گے. یہ ہمارا موقف ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں کشمیر کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. کشمیر پاکستان کا ہے اور انشاءاللہ رہے گا. اور جس طرح قبائل کے مشران نے آزاد کشمیر کو آزاد کرانے میں اپنا کردار ادا کیا تھا اور جس طرح ہمارے مشران نے کیا تھا وہ سب کے سامنے ہے. میں نے اس دن بھی کہا تھا اور آج بھی کہہ رہا ہوں, جب بھی جہاد کا اعلان ہوا اور ہمیں حکم ملا تو میں آگے ہوں گا انشاءاللہ. میرے قبائلی علاقہ جات کے لوگ میرے ساتھ ہوں گے اور ہم کشمیر کو فتح کریں گے انشاءاللہ. اور میں اپنے کشمیری بھائیوں کے یہاں سے ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. جس طرح میرا پرائم منسٹر آپ کو سپورٹ کر رہا ہے, بیک اپ کر رہا ہے, ہم اسی طرح اپنے پرائم منسٹر کو بیک اپ کریں گے اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اور آپ لوگوں کو ضرور آزادی دلوائیں گے انشاءاللہ. اور یہ جو مودی دیش گھر بنا ہوا ہے اس کو پتہ نہیں ہے کہ پاکستان میں ایک قوم بستی ہے, اسے کہتے ہیں پختون قبائلی. کیا کہتے ہیں اسے؟ کیا کہتے ہیں اسے؟ اس کو پتہ نہیں ہے مودی کو. وہ بیمان بندہ ہے, اس کا ایمان نہیں ہے اور بے شرم آدمی ہے وہ. اس کو ہم سبق سکھائیں گے لیکن ہم اپنی قیادت کی طرف دیکھ رہے ہیں. جب حکم ملا تو انشاءاللہ مودی کو پتہ چلے گا کہ یہ کون سی مخلوق یہاں پر آئی ہوئی ہے, تب اسے پتہ چلے گا. اور اس کے حوالے سے میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو یہ قبائلی اضلاع خیبر پختونخوا کا اب حصہ ہے, اب آپ یہ نہ کہے کہ یہ فاٹا ہے. یہ فاٹا نہیں ہے, یہ خیبر پختونخوا کا حصہ ہے. نیولی مرجسٹک سے کہتے ہیں اور قبائلی علاقہ جاتی سے کہتے ہیں آپ. اور الحمدللہ اس علاقے میں جتنا پوٹینشل ہے, یہ جتنے بھی بارڈر تھے ٹریڈ کے حوالے سے آپ کی روٹ سے, یہ ترخم کا بارڈر ہے, غلام خان کا بارڈر ہے, گولسن کا یہ بارڈر ہے, یہ نیچے باجوڑ کے وہ ہے. اس طرح بہت سے خان بہت سے بارڈر یہاں پر بنے ہوئے ہیں. انشاءاللہ اس پہ کام جاری ہے. اس سب کو ہم بزنس کے لیے کھولیں گے اور انشاءاللہ اس علاقے کو تبدیل کریں گے انشاءاللہ. اس کو ذرا شب پختوں کی میں اس کو خبر میں سر ہوگا. ماتا خلا کوئی تو قبائلی خلق ډېر مہینہ تدریل دے ورته کې او دا نور علاقې به پرې خو دي را سیم سو کم دا مې زړه ته نږدې یو ځای ته نږدې بار راځم دې طرفونو ته بدقسمتي د الیکشن نه مخکې خان صاحب دلته نو راغلی چې تاسو سره جلسه کړې وه. نو انشاءالله نیکسټ ټرپ کې به خان صاحب دلته راوړو او هغه به تاسو سره انشاءالله مخاطب کوم به در سره انشاءالله وکړي. دا څومره چې دلته مشکلات دي انشاءالله د دې د ختمېدو وخت راغلی. دا مشکلات به اوس ختمېږي او زه په هر ځای کې یم چې څومره جګړه مونږ د دې فنډز دپاره د دې علاقې د محرومیانو ختمولو دپاره کړې ده, هغه الله تعالی ته پته ده, عمران خان ته پته ده او څه ملګرو ته هم پته ده چې د هغې دپاره مونږ څومره محنت کړی دی. او اولنۍ وعده کوم چې د 100 ارب روپو وعده 100 ارب هغه تاسو ته په دې بجټ کې مونږ ورچولې ده او انشاءالله دا پیسې به راځي او په تاسو به لګي. د ساجد مومند چې کومه سپاسنامه پیش کړه دا بالکل به انشاءالله دا ټولې مسلې به حل کېږي. د دې مسلو د حلېدو وخت راغلی دی. په صوبایي الیکشن کې موږ الیکشن نه دی بللی, موږ الیکشن نه دی بللی. زه تاسو ته مبارکباد در کوم, تاسو بیا هم الیکشن ګټلی. د صوبایي حکومت کې ستاسو نمایندګي نه وه, خو ما دله په اخره کې یو کوشش وکړو او د دې ځای نه ما یو ریزرو سیټ تاسو له ته وکړو. د صوبایي حکومت کې د صوبایي اسمبلۍ کې د دې علاقې د مومند د خاورې یو بچی هلته کې وي, یو خور لور هلته کې وي چې هغه ستاسو دا مسلې حل کوي چې ډایرکټ به د سوکشي را رسېږي
نو کوم څه ما ته ډایرکټ خبره کوي چې نن په موږ کې دا مسله ده یو ډېر کلیګر نه بعد هغه څه تاسو ته ملو شوی دی نو تاسو بیا هغه څه په مبارک تاسو ته په ماده نه وایي په الیکشن کې د خلکو په موږ پسې به خبرې کولې چا به څه ویل چا به څه ویل خو دا خلکو ته ویل چې تاسو څه ویلي دي تاسو هغې کولی نه شئ او زه هم یو څوک ډېر پښتون یم د پاټا قبایل یم زه به درسره ګورم د دې علاوه دلته د یوت او د ایسر ځوانان زه ډېر ځایتونه ولاړ دي مخامخ د دوی 3G او د 4G مسلې دي انشاءالله دا مسله به تاسو حل کړئ د دې ځوانانو لپاره ګراوندونه پکار دي په هر کاسي کې د سپورټ سټیډیم اعلان د کوم دا خو د دې ځوانانو مسلې دي ستاسو د تعلیم هم مسلې دي انشاءالله دا مسلې استعمال کومه دا ټول مسایل پر کار کېږي انشاءالله خو تاسو به ثابت قدم پاتې کېږئ اوسې کې به دا یونټي زما په کار ده زموږ ضرورت دی موږ اوس تنظیمونه جوړوو هغې کې به ډېر ملګري راځي د هغې لپاره به انشاءالله بلدیاتي انتخابات کېږي په هغې کې به ستاسو نمایندګي راځي انشاءالله د ترقۍ دور دی د خوشحالۍ دور دی چې کومې سختې وي چې کومې ستونزې وي هغه زموږ مشرانو تېرې کړي دي انشاءالله دې ځوانانو ته موږ په لاس کې قلم ورکوو او د دوی د روښانه مستقبل ورکوو انشاءالله زه اوس راشم دغه صحافیان نور هم ناست دي د دې مومن د خاورې سره به تعلق ساتي څه زما وروڼه راغلي د پېښور نه میډیا ملګري دي د هغو شکریا ادا کوم هلته صحابۍ ته هم راغلي دي دلته راپسې هم راغلي دي د هغو درته وویل چې ډېره مننه د مومن پرس کلب لپاره به د یو 10 لاک روپیو ګرانټ اعلان کوم او انشاءالله په دې سټیپ کې به د میډیا کارونه اعلان کوم د دوی چې څو مسلې دي انشاءالله دا به کینو شوکت یوسفزی ما سره ولاړ دی انفارمیشن منسټر دی زموږ دی به تاسو سره رابطه کړي انشاءالله چې ستاسو څومره ستونزې دا ستونزې به هم انشاءالله د پرس له روڼ کوو ځکه چې دا زموږ سترګې دي دا زموږ ژبه ده دا زموږ خوله ده دا زموږ اواز هر څه قوم ته رسوي نو انشاءالله دا به موږ ځان سره موضوع به یې قابله کړي دا څومره مسلې چې دلته دي دا پرسل بارډر دی بلکل د درې میټینګ کې ما په خپله باندې ناست یم ډېر های لیول میټینګ شوي دي په هغې کې پرایم منسټر آرمي چیف دا ټول سټیک هولډرز پکې ناست وو د دې لپاره به موږ کوشش کوو چې دا څومره غواړه ځي چې د دې په خوا کې حکومت ځمکه والي او هلته دې یو زور ورته دې یو کاروباري مراکز هلته جوړ کړي چې هلته دې ښه ټیپ کاروبار کېږي چې دې خلکو ته د روزګار موقع میلاو شي دا هم یو پروجیکټ روان دی انشاءالله په دې به هم ډېر ژر اعلان تاسو ته کوي د هغې نه علاوه دوی د کابل نه کویزې پیسې لپاره د اوبو بلکل ما ته پته ده په مومند کې د اوبو د څکو ډېر زیات مشکلات دي انشاءالله په دې روان څو کلونو کې به ستاسو د مومند د ټولو د اوبو د څکو دا مسئله کېږي انشاءالله د ډیمونه بلکل واره واره ډیمز به ورته جوړ کړو چې هغه د اریګیشن پرپز دپاره هم استعمال شي او هغه د ډرینکینګ واټر سپلای دپاره هم ستاسو دپاره هغه استعمال شي راتلې سړکونه دي بلکل دا څومره چې لیکلي دا ټول روډونه چې دي دا به انشاءالله د کېږي چوپان پیکټس سبلا और रेवा चौक से गुरसत बाड़ा तक राज्य का उन्होंने ये दौड़ मंजूरी पैदा हो सेशन इसका सुबुदी गरीबन ऑलरेडी होता हूँ पैसे जमा करें नहीं पर पे लगे इंशाल्लाह का रेट देना वाला इंडिया में सर मुलाकात हो गई द फीडर अपग्रेडेशन दे तुम इंशाल्लाह ग्रुप के दिन मंजूरी ऑर्डर विषय इंशाल्लाह बदे बतम सब दरकार शुरू के स्वागत दा अंबार तहसील फैज़ई और तहसील फैज़ई द हाई स्कूल में बिल्कुल किस्मत हुई और तब से रज़ाए नज़मा भी सदा है और उर्दू के वे जब ना भी विराजी तो क्या करे काजी तब रज़ाए मंजूर है दागे अलावा तुम से FDMA जी करो जो तो पूर्ण कम कंपेंसेशन चीज़े टाइम फॉर्मेलिटी चीज़े दावत FDMA सर ना PBNA सर
صوبایي حکومت دغه انشاءالله دا به د خامخا د کمپنسیشن دلاویږي دا به د پاک صورت باندې درکوو انشاءالله. کومه چې د تېر اتحادو مسله ده دې لپاره به زه یو کمیټي جوړه کړم هغه به ماته رپورټ راکړي او انشاءالله چې څنګه تاسو غواړئ دا قوم غواړي هغه شانتې به دا مسله حل کړئ. د سولرایزیشن سکیم دی بلکل د جوماتونو او د هسپتالونو او د سکولونو په هغې به کوي انشاءالله ډېر زر کار شروع کېږي او پروجیکټ نږدې دی تقریبا فاینل کېدو والی دی چې څومره دلته بختیانې دا به انشاءالله لوکل خلکو ته مېلاوېږي دا زما ستاسو همدا اورېدنې او بار سره راځي انشاءالله. کیډر کالج مومند غرنۍ مرکز مامکر دای باندې هم زموږ میټینګ روان دي انشاءالله ډېر زر به دا هم پوره شو ډېر زر انشاءالله. دا د سرکل خبرو شوه په دې به ته به انشاءالله ډېر زر کار شروع وکړه. مومند ډیم کې به بلکل لوکل نوجوانان پکې دي دا ماڼۍ چې کوم ویلي دي دا واډې واسطه باندې دي چې څومره ریکروټمنټ دی دا به لوکل خلک کېږي انشاءالله. د غرنۍ هسپتال اپګریډیشن دی بلکل منظوره ده اپګریډ به یې کړی. دا نور خبرې خو موږ دي د ګراوند د تریجي او د مومند پرس کلب او خلک عوام د دې پینډان نه راوړل دلته بهر هم ولاړ دی هغه سایډ ته هم ولاړ دی د دوم شکریا ادا کوم چې په دې دومره سخته ګرمۍ کې نن پته لګي چې اسمان ګرمي ډېر زیاته دی ځکه یې راپسې خو بهرحال زه د دې ټولو شکریا ادا کوم دا کوم وروڼه چې بهر ولاړ دي دا کوم چې په پینډان کې دي لکه چې ماته ولاړ دي د دې ټولو د شکریا ادا کوم چې ما له مو دومره عزت راکړو د دې ایم این اے صاحب نه به ستاسو سرګیره وه نو زه ستاسو په احترام او پکاره چې دا کلي تاسو ته سره ښکاره کړی خو بهرحال د پښتنو په روایت کې مېلمانه خلک عزت ورکوي خو تاسو زما کشران یې ستاسو چې څومره مسایل دي دا ستاسو وزیران دی ستاسو ورور دی د خاورې یو بچی دی ستاسو او دا زما د فیډرل حکومت نه کېږي څه زما د حکومت نه کېږي انشاءالله اوس به شپې به درته ولاړ یم په اخره کې زه ستاسو د ټول یو ځل د دې دومره مینې محبت راکولو شکریا ادا کوم ستاسو جذبې ته سلام پیش کوم او انشاءالله وختن په وختن به داسې پروګرامونه کوو دا خلک هم ژوندي ساتو دا خاوره به هم انشاءالله تر هغې طرف ته بوځو او دلته چې کوم ماشوم شهید شوی دی ما سره ده انشاءالله چې هغه ته به خامخا انصاف مېلاوېږي به ته خامخا به انصاف دا د ټولو تېرو هغه دور ختم شوی دی او اف سی آر چې به ورته وایي ختم دی دا اوس قانون دی او انشاءالله موږ ووټ اخیستی دی د انصاف باندې موږ به خامخا دې خلکو ته انصاف ورکوو دا د سره زمانه اوس دی انشاءالله ولني په خدای د منظورې او کري په اخره کې یو ځل بیا ډېره مننه خوشحاله اوسئ آباد اوسئ کوم عزت چې مو ما لرم الله تعالی دې تاسو عزتمند کړي. پاکستان